یو ورځ نیمه مخکې تاسو د بابا یو ویډیو کتلې وه او په هغه ویډیو کې بابا ویل چې زما لور سوځېدلې ده او د هغې د علاج پیسې را سره نشته دي. نو الحمدلله نن د هغې د علاج بندوبست الله پاک د امجد خان د برکته کړی. راځئ دا ویډیو در سره شریکوم، تاسو وګورئ او د ملګرو سره شیر کړئ. زه په دې نیم خو زما لور د اختر په سال سوځېدلې. السلام علیکم بابا جی ګریټ څنګه چل دی؟ السلام علیکم حالت خو دي امن دی؟ بابا یو خبره کوم ښه جي زم بیمار وم ښه جي والله طبیعت مې سیټ نو ګډ ریپونه مې موخېږي ښه جي خو خور راته یاده وه نو ما وی چې ضرور خور یاد نه شي نو خو بیا ډو سرور پاتې نه شو. دا راته ووایه څه چل دی وکړو ډاکټر ته بوتلې او هغې پرون بوتله پېښور هغه هسپتال ته هغې ورته ووایي چې بلکل علاج به یې کوو انشاءالله ټیک کېږي به او بس هغې ما ته دغه ووایو بیا یې هلته ترو کره پاتې شو. ما ته یې وایي چې یاره مونږ شپې د دلته پاتې کړو مونږ پاتې شي انشاءالله بس علاج به مکمل هغې وایي چې ټیک به شي خو یو هفته ټایم به خامخا دلته منډه راکوې دا به مونږ دلته ځان سره داخلو او جي انشاءالله به ټیک کېږي مونږ سره هلته به داخله وي مونږ سره مونږ سره به داخله یې نو د خرچې مرچې ورته څه ووایې که نه چې څه د خرچې ورته دغه ووایي چې یاره را به شي به تقریبا د 80 پورې به پرې خرچه راځي. دا زخم داسې دی چې دا دننه د کولمو ته د دې د غوړو هغه دغه ورغلي دي دا کولمې دننه لږې زخمي شوي دي دا پاس د ترخ کې او دا ځایونه او دا شاته دا زخم ډېر دننه تللی دی او دا نور چې دی نو دا به ورو ورو ټیک شي او دغه شی چې دی دا به لږ غونډه ټایم اخلي. نو صحیح چې 8000 روپۍ پرې راځي او چې داسې به پرې راځي دا خو ډېرې زیاتې دي ډېرې زیاتې دي که نه خو بهشي الله به رحم وکړي ستاسو په شانتې به خدای پاک الله ډېر غفور رحیم دی. مونږ چې لمونځ او دس کوو الله ته دواګانې کوو ستاسو ته نو الله به سمې سموي هغه ډېر لوی بادشاه دی هغه دا ټوله دنیا پیدا کړې ده. خو تا زما خور دې ویلو چې ورور دې پیدا شوي بلکل مې ورته ویلي وو هغې وایي چې دومره دواګانې به زه کوم چې دومره حد نه باره او زما یو وړه لور ده مشرې هغه مونږ سره په دغه ځای کې دغه کوي حفظ کوي هغې ما ته وایي چې ما ټولو ملګرو ته وایي چې زما ابو سره چا دومره ښېګړه کړې ده مونږ به ختم کوو خو د هغه لپاره به سپېشل دواګانې کوو. نو ته به هغه زما هغه وړې خور ته مو ووایه وایي هغه خو ستا رور دی ستاسو خط دی په خپل رور باندې اوس داسې کار دی چې اوس زما خور ته تا ورته ویلي مې چې رور دی پیدا شوی نو هغې خو به دا تمه وي چې خو به ما 8000 نه 80 لکم لګي نو رور مې شته نو داسې کار به کېږي کاکا دې خور ته خو تلي دي که نه او جي بلکل دا پیسې به وبسودېږي زه به کوشش کوم چې زه بیا سبا چوټي وکړم ما سره سودا لږه ده که دا ما ختمه په خپله ولګې زه په خپله درځم چې زما زړه ډېر خوشحاله شي 8000 روپۍ لګي که نه یو دا یې راته ویلي نو 8000 نه پوره 1 लाख روپۍ الله دې دا دې دا زما د هغې خور الله لپاره دې ډېر کامیاب کړي. ستادی بی بسازی دگئی تمی سلام دے بابا ستادی تا دې خدای د دغه نه سیوا ښکلې کړي. دا ستاسو حق دی زما خور دی چې زما خور دی نو دا ستاسو خو زما خور په ما باندې تا حق په ما دی څومره ډېر احسان وکړو نه ستا کشر یم ستا بچی یم وایي زه وایم خپل بچي په خپلو مشرانو باندې احسان نه کوي دا خو ستاسو حق دی صحیح خبره ده بلکل صحیح ده سبا به ځان ورسئ ښه زما هغه خور له او ورته به ووایې چې ورور درنه اوس هم وروسته نه دی چې تر څو پورې مکمل نه ټیک شوي زه تاسو ته ښیم چې تر څو پورې مکمل نه ټیک شوي نو وایي چې رور به دې در سره ولاړ یو کاکا چې کله هغه ټیک شي انشاءالله بیا به ستا علاج انشاءالله زما دا هډوکي صاحب مات دی دی چې هر څنګه وي چې هر څنګه وي کوي بیا الله الله به کوي او مونږ ډاکټران به باندې یو صحیح ده اوس ما ته اجازت دی زه به بیا هم راځم زه به راځم بیا به هم راځم بیا به هم راځم چې تر څو پورې زما خور او زما دا خوب مشر نه ټیک شي هغې پورې به زه راځم چې کله تاسو ټیک شئ بیا به نه ورکېږم بیا به مې سره دعاګانې کوي دواګانې دومره چې زه جمدې یم او زما زه دوا کوم نو زه به ټولو نه زیاته دواګانې تا ته کوم چې تا ما سره ډېرې ښېګړې د الله لپاره وکړه ستاسو ښه بې لالچ او بې دغه ستاسو ښه ګوډي الله پاک باندې خپل رحم وکړي اوس ما ته اجازت امین بلکل تاسو نه څه وکړم زه الله دې دنیا او آخرت کې ډېر خوشحاله کړه لاړم الله دې هغه برخه وکړه چې کوم ستا په زړه کې ستا ژوند راتلو هغه الله پوره کړي لاړم نه لګي سترګې د لمر راکا رحم د ځان را
ندی د دې جهان